اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د شپږم لیکچر دریم پارت ته پرون مو ټول باس په چی کړو پر راوټرز صحیح ده چې راوټر څنګه کار کوي د آرف او د ټول راوټرز رقم لوکاف کوي ډبل لوکاف هغه ارڅ مو وایو صحیح ده کنه صرف یو خبره چې لما پاتې شوی و اوس تاسو صرف کوم تشریح به نه غواړئ ان شاء الله تشریح بیا وروسته سیسن پی کې کوو چې یو راوټر موږ سره A router has three planes. So plane لري دلته د plane نه مقصد یعنی درې برخې بیلابېلې برخې لري درې ساحې لري یو راوټر چې یو ته یې وایي منیجمنټ پلین کوم پلین او دویم نمبر ته یې وایي کنټرول پلین او دریم نمبر ته یې وایي ډیټا پلین چې شی management plane, control plane and data planes. Management plane له خاطر موږ تاسو د راوټر منیجمنت کوو. کنټرول پلین تر ټولو مهم پلین دی کوم چې د راوټر ډیر زیات پروسیسینګ کنټرول پلین وهي چې راوټینګ د پاره ډیسیژن اخلي بیسټ فات پیدا کوي دا ټول د راوټر په کنټرول پلین باندې ترسره کیږي بل دی ډیټا پلین دا کنټرول پلین چې کوم ډیټا راوړي کوم چې راوټینګ ټیبل دی دا موږ سره به ډیټا پلین کې پروت وي نو تاسو د درې وانو کې ډیر ژورې خبرې دي اوس صرف تاسو دغه مرسته کوي چې راوټر څو پلان لري درې پلان منیجمنت پلان کنټرول پلان اند ډیټا پلان صحیح ده ښه راوټر مو په نو پیژنتو ملټي لیئر سوئچ ما ځکه سلایډونو کې نه دی ورچولی چې ملټي لیئر سوئچ کوم دی هر څه چې مو پیژندل وزه د همغې جمع ده عموما سوئچ چې موږ کله وایو هغه لیئر 2 سوئچ څه شی او د لیر 2 سوئچ پورټونه هم لیر 2 دنده اجرا کوي سره کوم دنده اجرا کوي د لیر 2 څخه مقصد زما دا چې د سوئچ یو انټرفیس آی پی نشي اغستلی آی پی نشي اغستلی بیا چې ما سره کوم لیر 3 سوئچ دی سوئچ عموما لیر 2 کنه نو سوئچ کله لیر 3 شو معنا هغه به راوټینګ تر سره کولی شي او یو انټرفیس آی پی هم اغستی شي عموما تاسو ته ما ویل چې ملټي لیئر سوئچ ډیر زیات تیز وي که راوټر تاسو خپله ویل چې ملټي لیئر سوئچ بیکاز اټ یوز ایسک چې شی استعمالوي همداسې لیکل کېږي ا دی انټیګریټډ سپیسیفیک اپلیکیشن سپیسیفیک انټیګریټډ سرکټ ایسک د هر انټرفیس دپاره د ایسک کاروي او په دې ایسک په ترو باندې دا څه کوي پروسیس کوي او دته لار ښایي نو دا ځکه ډیر زیات تیز دی ملټي لیئر سوئچ د راوټر څخه تیز کار دنده اجرا کوي ځکه څه چې راوټر په سافټویر باندې کوي هغه دا په هارډویر باندې کوي اکچولی هارډویر از آلویز فاست دین سافټویر ځکه سافټویر لوک اف کوي پروسیسینګ کوي بیا ګوره یاد ساتئ موږ سره چې اوس ځینې شیان دي چې هغه ملټي لیئر سوئچ نشي اجرا کولی لکه نیټینګ چې دی هغه موږ په ملټي لیئر سوئچ باندې نشو اجرا کولی صحیح ده که مشکل خو نه لیکن ښکاري دی ته ښه اوس یو بله خبره دا ده چې اوس چې کوم سویچونه دي ما سره راوټرې دي هغه کې نوی ټکنالوژي کارول کېږي هغې ته وایي سیپ بله ورځ تاسو ما نه بیخي نوم هېر شوی نوی چې کوم راوټر دي هغه کې سیپ کارول کېږي چې سیپ سیسکو ایکسپریس فارورډینګ سیسکو ایکسپریس فارورډینګ راوټر ته چې هر ځل پیکټ راځي د هغه دپاره یو ځل سی پی یو پروسیس کوي ډبل لوکاپ هر څه وله پروسیس کوي صرف دا کار وکړو چې یو ځل به د راوټر پروسیس استعمالیږي پروسیسر دا به ځان سره دا ریکارډ په سیپ کې ساتي دویم ځل که همدا پیکټ راځي بیا سی پی یو ته اړتیا نشته چې سی پی یو وویل شي دا کار څوک کوي سیپ اکچولی دا اوس ډېر غټ کنسپټ دی تاسو دلته نشم تشریح کولی دا عموما د سی پی موضوع ده خو مونږ وایو خبره مې دې پورې وکړه چې ملټي لیئر سوئچ تیز کار کوي ځکه هلته ایسک کارول کېږي بیا عموما راوټر سلو کار کوي خو اوس چې کوم راوټرز دي هغه کې اټومیټک سیف ټکنالوژي راځي تاسو صرف دومره زده کوئ چې سیف ټکنالوژي د کنټرول پلین سره ډېر زیات مرسته کوي تر څو کنټرول پلین کم ووهل شي یعنی یو ځل به کنټرول پلین وهل کېږي نور هر څه به په د ډیټا پلین کې لاندې ترسره کېږي بیا به پروسیسر به بیا نه استعمالوي ته موږ وایو پروسیس ونس سوئچ مینی معنا یو ځل به پروسیسر هغه څه کوي لار ورته ښایي وروسته بیا هر څه سوئچ کار کوي سوئچ تاسو پته ده سوئچ هر څه په هارډویر باندې کوي مشکل خو به نه نو ملټي لیئر سوئچ هم تاسو وپېژنئ مشکل شته دا مې ویل چې 50 سیریز نه باره ټول چې دی هغه څه دی ملټي لیئر سوئچ ښه تاسو ملټي لیئر سوئچ مو پېژندلو
اوس به راشو فایروال ته. چېرته به راشو؟ فایروال. نن به لږ په فایروال باندې څه وکړو؟ خبرې وکړو. صحیح ده؟ فایروال چې دی که نه موږ مختلف فایروال لرو. فایروال موږ سره عموما په لیر 4 باندې کار کوي. په څه باندې کار کوي؟ په ترانسپورټ لیر باندې کار کوي. موږ دې ته ویلی شو چې دا ټي سی پي پورټ نمبر بلاک کا، زه ورته 80 بلاک کا. 80 د ایچ ټي ټي پي پورټ نمبر دی. یا ورته څلور 3 بلاک کا، دا د ایچ ټي ټي پي ایس دی. چې کله زه ورته دا پورټونه بلاک کا، نو دا به اوس چې ته امازون اکسس کې، یوټیوب اکسس کې، ګوګل اکسس کې، دا شیان چې اکسس کې دا یا د ایچ ټي ټي پي په ترو او یا د ایچ ټي ټي پي ایس په ترو ته دا اکسس کې، او ما ته باندې دا بلاک کړي دي، نو ته به اوس هیڅ یو ویب سایټ نشي اکسس کولی. نو ته کولی شي چې داسې یو څه ورته ووایې چې دا دی بلاک شي. نو کوم چې ما سره لیر هغه فایروال چې په لیر 4 باندې کار کوي، زه هغه ته ویلی شم چې ته یوازې زه ورته یوازې ټي سی پي یا یو ډي پي پورټ نمبر ښودلی شم چې دا بلاک کا. بیا ځینې فایروال دي چې هغې ته موږ وایو نیکسټ جنریشن فایروال. څه شی؟ نیکسټ جنریشن فایروال چې دی تر لیر 7 پورې کار کوي. تر څه پورې کار کوي؟ لیر 7 پورې کار کوي. معنا دا چې څوک ورته وایي یوټیوب خلک اکسس کوي، زه وایم یوټیوب دې نه اکسس کوي، خیر د ګوګل دې اکسس کوي، شاید سرچ وکړي. نو که یو فایروال ما سره په لیر 4 باندې کار کوي، نو زه مجبور یم چې هغې ته یا ایچ ټي ټي پي بلاک کا او یا ایچ ټي ټي پي ایس بلاک کا. دا خو ورته نشم ویلی چې ایچ ټي ټي پي مه بلاک کوه، ریکویسټ دې رواني، ته یو آر ایل وګوره. څه وګوره؟ یو آر ایل. که چېرته دې کې www.youtube.com بیا یې بلاک کا. که چېرته www.google.com بیا یې پرېږدوه. دا یو آر ایل نشي ریډ کولی. لیر 4 کې چې کوم فایروال دی هغه یو آر ایل نشي ریډ کولی، هغه یوازې ټي سی پي او یو ډي پي ریډ کوي او هماغه بلاک کوي. نیکسټ جنریشن فایروال ته موږ اپلیکیشن اویرنس فایروال هم وایو. هغه چې اپلیکیشن باندې اویر دی. ډیټا اوس کوم اپلیکیشن ته روانه ده؟ چېرته روانه ده؟ ایون د ایس ای فایروال چې د خپله د سیسکو فایروال دی، فایر پاور هم د سیسکو فایروال دی، دا نیکسټ جنریشن فایروال دی. ته دې کې ایون داسې هم کوی شي چې ورته وایي فیسبوک دی الاوډ وي، فیسبوک دی الاوډ وي. په فیسبوک کې د یو کس پوسټ نشي کولی کمنټ دی کوی شي، یا د ویډیو نشي کولی شیر دی کوی شي، یو څیز ورته کولی شي. ځکه لیر 7 فایروال، نیکسټ جنریشن فایروال یا اپلیکیشن اویر فایروال چې د هر څه له یو بل څخه بیلولی شي. خو چې کوم لیر 4 فایروال دی هغه کې بیا دا توانایي نشته. ته عموما ډب چې کې بلاک کوي، عموما ټول ویب سایټونه پرې بلاک کوي. ځکه هغه ته چې 80 ته یا 444 ته کله دغه روان وي ریکویسټ، نو هغه بلاک کوي. نو هغه ته پته نه لګېږي. ګوره ښه تاسو پوهېږئ که نه، کله چې ایچ ټي ټي پي ته ریکویسټ روان وي که نه، ایچ ټي ټي پي کوم پورټ نمبر استعمالوي؟ 80. کله چې ایچ ټي ټي پي ایس ته رواني 403 استعمالوي، شی 403. همداسې ده که نه؟ نو ته چې په بلاک کې په لیر 4 فایروال باندې ته په دا 80 بلاک کې او دا بلاک کې، نو چې هر څیز کې دغه پورټ نمبر وي، خو دی که هغه ګوګل ته روان وي، یوټیوب ته روان وي، امازون ته روان وي، هر ویب سایټ ته روان وي، بلاک کوي. منځ کې خو دا نشي لوستلی چې دې کې اوس یو آر ایل څه شی دی. نو دې یو آر ایل څه شی دی؟ فیسبوک دی، ګوګل دی، یوټیوب دی. دا ورته زه نشم ویلی که نه. نو دا ورته به زه څه وایم؟ په لیر 7 فایروال باندې هغې ته موږ وایو نیکسټ جنریشن فایروال. کوم فایروال؟ مشکل شته تر دې پورې؟ ښه. نو د سیسکو فایر پاور فایروال، د پورټینیټ کمپنۍ پورټګیټ فایروال دا ډېر مشهور دي. نو د فایروال کمپنۍ چې زیات مشهور دي، ګوره چیک پوینټ ډېر زیات مشهور دي، د سیسکو ایس ای فایروال او فایر پاور، د جونیفر او پالو الټو ډېر مشهور دي. پورټینیټ کمپنۍ د فایروال څه دی؟ پورټینیټ کمپنۍ د فایروال څه دی؟ پورټګیټ دا ډېر مشهور دي. پالو الټو، چیک پوینټ او د سیسکو ایس ای فایروال. مشکل خو نه تر دې پورې. اوس ګوره فایروال چې دی هم موږ سره فایروال موږ سره ټایپونه لري، یا به هوسټ بیسډ فایروال او یا به نیټورک بیسډ فایروال. عموما د هوسټ بیسډ فایروال ته موږ سافټویر فایروال، او کوم چې نیټورک فایروال دا عموما یو اپلاینس وي، یو ډیوایس وي فزیکلی چې موږ یو دوه دا کار کوي. نو کوم یو ډېر قوي؟ نیټورک فایروال. د سافټویر بیسډ فایروال مثال لکه ستاسو کمپیوټر کې چې مایکروسافټ وینډوز سره خپله کوم فایروال ډیپینډر راځي، دا فایروال دی. سافټویر بیسډ فایروال هم ورته وایو. او هوسټ ځکه ستا ټول نیټورک خو نسي کې ورکوي که نه، یوازې همدا ستا اینډ یوزر چې کوم پي سي ده
امدا سکیور کوي کنه ټول نتورک سکیور کوي نه ټول نتورک نه سکیور کوي او کوم چې موږ سره نتورک بیسډ فایروال دا اکچولی هارډویر فایروال وي دا موږ به ټول نتورک تګدو چې ټول نتورک څنګه کی سکیور مشکل شته بل موږ سره فایروال چې دی کنه دا ډیټا کول شي چې فلټر کی په اپلیکیشن لیر کی اپلیکیشن لیر کې څه معنا زه تم فیسبوک ته چې ډیټا روانه دا بلاک کا یوټیوب ته چې روانه هغه پرې دا دا په کوم لیر کې دا کار شو سیم ون لیر کې ځکه د یو اپلیکیشن ډیټا د بل اپلیکیشن څخه جلا کړه په ترانسپورت لیر کې هم دا فایروال کول شي چې بلاکینګ وکي زه ورته وایم HTTP بلاک کا DNS ما بلاک کا خو دلته داسې نشم ویلی په ترانسپورت لیر کې چې فیسبوک بلاک کا یوټیوب ځکه د دواړو یو پورټ نمبر دی نه بل نتورک لیر کې هم ورته زه ویلی شم چې د 10 IP بلاک کا د 10 دپاره هر څه بلاک کا خو د 20 دپاره هر څه الاو کا نو په درې واړو لیر کې څه کولی شي چې دا موږ سره بلاکینګ یا فلټرینګ ترسره کړي فایروال د فلټرینګ دپاره موږ لګو چې دپاره لګو فلټرینګ که مشکل شته راځو تاسو ته لږ د فایروال کنسپټ در کوم په دې فکر ترسره کړي صحیح ده اصل لږ حق مو نه کېږي چې په دلته تاسو ته زه ووایم چې شی فایروال خو هسې یو مثال به یې درکړم صحیح ده چې لږ پوه شئ ښه ورته وګورئ چې زه څه کوم فایروال مې راواغستو که نه راوټر مې ورسره کنیکټ کو راوټر مې ورسره کنیکټ کو تاسو ته ما ویلي یو وخت کې چې موږ سره کم آؤټسایډ نتورک دی یا چې موږ ورته انټرنیټ وایو دې ته خلک کم ډول نتورک وایي یو تاسو ته مې یو اصطلاح کارولې وه نه یاد ده تا تاسو ته ما ویلی یو چې دا کم نتورک ډېر سکیور دی د لین که د وین یا د انټرنیټ لین او وین ته تاسو ته به ما یو نوم ښودلی وین ته کوم ډول انټرنیټ هم وایي یو فني نیم وایلډ ایریا نتورک وحشي نتورک دی وایلډ وین معنا ده وایلډ به ترې مونږ خوا کو مونږ به ترې څه جوړ کړو وایلډ به ترې جوړ کړو یو وحشي نتورک دی بیکاز آوټ دیر پیپل آر ټرایینګ ټو هیک یور انټرنل نتورک هر رقم خلک پکې دي که نه که نه ګوره برادره دا ستا لوکل نتورک صحیح ده دلته راغلی سویچ مې هم دلته خیر دی زه به کنیکټ کړم ها واخلئ یو څو پیسې یعنې ورسره هم کنیکټ کړم چې تاسو خفه نه شئ 1 2 3 دا ستا کوم نتورک دی دا لوکل دی لین دی انټرنل نتورک دی کوم نتورک دی خبرې کوئ که نه یار دا ستا انټرنل نتورک دی دې طرف ته ستا د یوزرانو پیسې نه پرتې دي ستا د ارګنایزیشن پیسې نه دلته او دا آی اس پی له وین سره کنیکټ ده عموما دا انټرنیټ حسابېږي دا د دې طرف نه دا خو ټول انټرنیټ شو یعنی د کې فیسبوک یوټیوب ګوګل د دنیا هر څه پراته دي ځکه ته انټرنیټ سره کنیکټ شو صحیح شو دا آوټ سایډ شو او دا ستا کوم نتورک شو دغه اوس دلته خلک فایروال لګوي چېرته لګوي فایروال تر څو د باندې نه هر کس ونه کولی شي چېرته راشي اوس عموما نتورک فایروال خلک په ایج باندې لګوي نه ایج باندې په دې خاطر لګوي چې یو پیره داخل ته څوک راننوتو بیا به زه څه وکړم باید داخل ته بیخي څوک راننوځي ځکه تا چې ګارډ کېنولی ته د باندې دروازې کې کېنی داسې نه چې رئیس اتاق کې د ځان سره کېنولی دی رئیس ګارډ راوستی د ځان سره خپل اتاق کې کېنولی نه دا باید د باندې هلته فلټرینګ وکړي دلته داخل کې څه کوي چې پرې داخل ته کس رانوتو بیا خو کاته خرابه شوه دا فایروال دی ما په ایج لګولی دی نه دا بهر والا نتورک دی دا زما لوکل نتورک دی دلته به اوس دا فلټرینګ کوي اوس راځو ګورو دا فایروال اکچولی کار څنګه کوي دا د سیسکو ایس ای فایروال دی دا سټیټفل فایروال دی کې مونږ زون جوړو څه معنا ګورئ هر انټرفیس ځان ته یو سیکیورټي لیول لري څه لري ښه دلته لوکل ته چې کوم ایترنیټ 0x0 دی دا زما کوم نتورک دی لکه لین نتورک دی آفرین آیا زما کسان ورته ناست دي که نه زه به مطمئنه یم چې دلته څوک نه دي ناست مطمئنه یم چې دا زما کسان دي که نه نو د دې سیکیورټي به څونه وي آفرین نو څو به 100 ویری ګډ همدا کانسپټ دی سیکیورټي د دې سیکیورټي لیول به 100 وي دا خو زما کسان ناست دي ما ته پته ده چې دې یوزر دې پیسې ته زما دا کس کښېني دې پیسې ته دا ټول زما په واک کې دي وین خو زما په واک کې نه دی چې هلته آوټ څوک دي چاته څه پته لګېږي هلته څوک دي نو د سیکیورټي لیول به څو شي 100 او دا به ورته ښایي ښه ته به دې انټرفیس ته وایي چې ستا سیکیورټي لیول څو شو
100 مانه زه تا باندې پوره باور کوم خو دا 100 به ته چاته وې د دې فایروال هغه انټرفیس ته به ته 100 وایي چې تا ته پته لګېږي چې چا سره کنیکټ دی لوکل کې کنیکټ دی ښه اوس دې ته ګورئ دا انټرفیس ما ته پته چې زما د باندې کنیکټ دی چا سره کنیکټ دی ستاسو په اصطلاح وایلډ ایریا نیټورک سره کنیکټ دی کوم یو سره وایي د دې سکیورټي لیول به څه وي 0 ویری ګډ همدا کنسپټ دی وین ته عموما خلک 0 لیول ورکوي اوس لین ته بس خبره ده تاسو صرف دا عمره وکړل چې د هر زونه دی وټاکل او د تاسو سکیورټي لیول ورکړل اوس څه کار کیږي پلار په زوی امر کوي شي کنه او چې حقیقي زوی په پلار امر کوي شي د دې سایډ نه د دې اوس خبره ده په فایروال کې صرف کنسپټ در کوم د های سکیورټي لیول نه لو لیول سکیورټي ته انیثینګ الاؤډ وي انیثینګ ورته ځکه زه په ده پوره باور لرم په ده باور نه لرم نو د دې سایډ نه د داخل نه خلک کولی شي چې د باندې سایډ اکسس کړي خو د لو لیول سکیورټي نه هېڅوک نشي کولی چې های سکیورټي ته راشي ځکه زه په تا باور نه لرم چې ته د دې نه راځې او زما کمپیوټر پینګ کې ستا کار څه دی نو فایروال خپله دا کار کوي چې د دې طرف نه اوس یو کس دی د دې 10 آی پي ده او د ګوګل 88 آی پي ده که د دې طرف نه ریکویسټ روان شي داسې راځي فایروال ته نو فایروال به وګوري چې چا نه روانې 10 نه روانې 10 زما چې دی سکیورټي لیول 100 دی 88 دی په مخه دی ښه ورځه مشکل نشته کله چې د باندې طرف نه یو کس لګی زما کمپیوټر پینګ کوي هغه طرف نه رواني 888 را روان دی ګوګل د ګوګل ډي ان اس روان دی زما کمپیوټر پینګ کوي ستا څه کار دی چې ته بهر نه راځې او داخل ته رانوځي فکر مو شته د باندې نه هېڅوک نشي کولی چې داخل ته راشي خو د داخل نه خلک کوی شي دا ولې ما زون ته سکیورټي زیاته ورکړه څه رقم چل مې وکړو دې طرف ته ما څومره سکیورټي ورکړه 100 اوس یو بله خبره ده دلته دا فایروال چې دی که نه انسپیکشن کوي څه کار کوي دې ته ځکه مونږ وایو دا سټیټفل فایروال دی ګوره ښه په مفهوم ځان پوه کړي د دې طرف نه چې کله ګوره لکه تاسو څه سمپل وایم دا پی سي دی هلته ګوره سلایډ ده دا پی سي دی نه دې ځای کې یو د ګوګل سرور پروت دی زه به هسې کېږدم صحیح ده ویر از سرورز دلته راشه دا د ګوګل سرور شو صفر کې پروت دی که نه سکیورټي لیول صفر دی اوس تاسو خو وایئ له دې طرفه دا یو ریکویسټ کوي د دې ګوګل ویب سایټ نه یو پیج غواړي که نه چې یو پیج دې ما ته رالوډ کا دا به ریکویسټ کوي که نه به یې کوي داسې چې کله دا ریکویسټ راشي دا به اوس بېرته ریپلی ورکوي که نه ستاسو په اند دا ریپلی خو اوس د صفر طرف نه ده که نه خو دلته اوس څه دلته خو وایي دا اوس بلاک کړي که نه ځکه بېرته هغه طرف نه روان ده خو دلته فایروال سټیټفل فایروال د څه کار کوي د ده طرف نه دا ریکویسټ لاړې دا ځان سره د انسپیکشن ټیبل جوړوي چې ریکویسټ چا کړی دی د 10.1.88 نه د ډي ان اس نه دې طرف نه چې کله ریپلی ورکوي ګوري چې آیا ته په خپل سر را روانې که تا پسې یو چا ریپلی درلېږلی او ته یوازې د هغه جواب ورکوي نو دا به د خپل ټیبل را خلاص کړي او دې پسې خو د داخل نه ریکویسټ تللی ریپلی هم باید ورکړي اوس ځای مو خلاص شو د باندې نه بېرته راپرېږدي ځکه ده پسې یو کس لېږلی که په خپل سر را رواني بیا نشته مشکل شته لږ بل یو بل کنسپټ درکړم یو بل کنسپټ هم درکړم ستاسو پوه شئ ګوره اوس یو بلې خبرې ته ګوره راشئ تا یو سرور هم راوړو دا څه دی سرور دی دې ته به زه اوس نوم ورکړم روحاني ویب سرور څه شی ویب سرور دا عموما سکیورټي د تاسو زه لګیم ښه هېڅوک یې درته نه وایي خو زه وایم چې هسې یو کنسپټ واخلئ ځکه تاسو شاید سکیورټي ته راتلونکي 3 میاشتو کې ورسېږئ CCNP به کوئ بیا به سکیورټي ته اوړئ نو چې دونه یو کنسپټ د سره وي اوس ګوره څه چل مې وکړو دا اوس یو بله خبره راته کوم اول نمبر کې د های سکیورټي نه لو لیول سکیورټي ته انیثینګ څنګه وي خو د لو لیول سکیورټي نه های سکیورټي ته هېڅ هم الاؤډ نه وي که ته یې الاؤډ کوي بیا الاؤډ کولی شي د ACL په تھرو ته کولی شي چې بیا څه کړي یو کس الاؤډ کړي خو فایروال دا بالکل د پرېږدي ته ورته اجازه ورکوي بیا یې ورکوی شي په دې خو هم ځای خلاصېږي که نه د باندې نه لو لیول سکیورټي نه های لیول سکیورټي ته هېڅوک نشي راتلی خو که ته چیرې اجازه ورکوې بیا راتلی شي اوس زه داسې کار کوم ګوره ښه وګورئ ویب سرور ته دلته ما ویب سرور کې هوسټ په ده باندې ما خپل یو ښایسته ویب سایټ جوړ کړی دا مې هوسټ کو دا ویب سایټ ما خو ځان دپاره نه هوسټ کړی که نه د باندې چې انټرنیټ کې کوم خلک دي چې پاکستان چین انډیا هر څوک دغه ځای نه اکسس کړي او دا ما دلته لوکل کې ایښی چېرته مې ایښی دی نو اوس ما سره 2
د سکیورټي لیول دي، یو 100 دی او بل 0 دی. د 0 نه 100 ته خو هیڅ الاؤډ نه دي کنه. نو دا ویب سرور خو زه غواړم چې هر چا ته الاؤډ کوم کنه. اوس به زه څه کار کوم؟ دلته به یو ACL لګوم. ویم د باندې نه چې اني څوک راځي د دې سرور IP په څو شي تاسو یو د سرور IP به شي 10.0.0.10. صحیح شو؟ زه به دلته یو ACL جوړ کوم، صرف کانسپټ در کوم. زه به وایم چې سورس هر څوک وي چې کله د 10 د پاره یوازې راځي، چا د پاره راځي؟ نو دلته بیا څه کا؟ الاؤډ کا. نو بیا به څه کار وشي؟ د باندې نه به هیڅ څوک نشي کولی چې ما پینګ کی او یوازې HTTP الاؤډ کوم. چې کوم؟ بیخي سټریک رول د یو کس د پاره یوازې HTTP الاؤډ کوم. که باندې نه یو کس راځي او زما همدا 10 پینګ کوي، پینګ کولی وشي؟ نه، ما خو یوازې HTTP الاؤډ کړی دی. او که داخل کې بل کس مې پینګ کولی شي؟ نه، د باندې نه داخل کې ما څوک پینګ کولی نشي او هیڅ مې نشي کولی. ما یوازې څه الاؤډ کو؟ دلته مې یوازې د یو کمپیوټر د پاره HTTP او HTTPS الاؤډ کو چې هغه کې څه دی؟ ویب سرور دی. اوس دې مشکل ته ګوره. هیکر کان ډو انیثینګ. یا دا هیکران بل څوک نه، دا پروګرامران یې خو دومره چې دی خپل چې کوم کانسپټ دی د دې په ځای چې بلډینګ په وکړي هغې پې ډیمیجینګ کوي. ښه همدا خپل کانسپټ سرچپه استعمالوي. اوس ګوره ښه اوس د باندې یو کس راغلی او بانه کوي وایي زه د 10 دپاره ویب اکسس کوم. نو 10 دپاره خو ویب سایټ دی، دې کې ما خپل ویب سایټ سټور کړی. څه مې سټور کړی دی روحاني؟ دلته ما ویب سایټ سټور کړی دی نه. اوس د دې طرف نه یو کس دی روان دی وایي زه د 10 والا ویب سایټ اکسس کوم. نو فایروال غریب ته خو ګناه نشته، به څه ورکړي؟ به اجازه ورکړي او دا به زما لوکل نیټورک ته را داخل شي. نو چې دلته سره داخل شو بانه خو یې جوړه کړه. اوس دا چې داخل کې هر څه کوي یو ځل خو رانوتی دی، یو ځل زما هغه سره کار دی. اوس چې داخل کې هر چا سره کار کوي کولی شي. نو اوس موږ یو بل کار کوو، موږ یو بل سکیورټي زون کریټ کوو. څه کوو؟ یو بل سکیورټي زون کریټ کوو. ګورئ څنګه چل کوو. دلته بل راوټر ږدم ښه، او دلته اوس دا راوړم دا دلته ږدم، او دلته اوس دا راوړم دلته ږدم. او اوس څه کار کوم؟ راځئ اوس دا کنیکټ کوم. یس کنیکټ شو. او زه به دلته راشم، دلته به زیډ رنګ ورکړم چې نه ډېر سکیور دی او نه ان سکیور دی. او زه دا دې همداسې والینو. صحیح ده؟ مشکل شته؟ اوس دلته چې دا لاندې د فایروال سره په بل انټرفیس ونه خلګېدو که نه، نو دلته به زه دا به اوس شي زما DMZ زون. څه شی به شي؟ دلته به سکیورټي لیول څونه ورکړم؟ نه 50. This is the concept 50. اوس به څه چلو شي؟ 100 والا د 0 ته تللی شي؟ anything دپاره الاؤډ دي ځکه سکیورټي لیول یې های ده. د 100 والا 50 ته anything ته الاؤډ دي؟ یس الاؤډ دي. اوس ګوره دا DMZ چې کوم ده دا هم داخل ته نشي راتلی، دا د باندې خلک دلته هم نشي راتلی، دلته هم نشي راتلی. نو زه به اوس څه کار وکړم؟ دې د باندې چې کوم خلک دي دا به یوازې او یوازې زه الاؤډ کوم چا ته؟ DMZ ایریا ته به الاؤډ کوم. او DMZ ایریا کې یوازې ما داسې شیان موږ چې هغه د باندې خلک هم اکسس کوي او لوکل خلک هم اکسس کوي. اوس که یو کس د باندې نه راشي، ما ورته خپله ACL کریټ کړی دی چې یو کس راتلو او د 10 دپاره ویب سایټ غوښتو، نو DMZ ایریا ته ورکوه دی 50 ته. نو DMZ ایریا کې خو ما سره یوازې ویب د که داخل هم شي بل څه نشي کولی. که DMZ ایریا ته یو کس را داخل شي، له DMZ ایریا داخل ته راتلی شي، له 50 ته راتلی شي. دی 50 ته ځکه رالی چې ما په ACL الاؤډ کو، نه پوهېږئ لکه چې د دې ځینه 50 ته ځکه رالی چې ما په ACL الاؤډ کو. د باندې لکه دا مې ورته حجره جوړه کړې، د حجره کې مې د باندې کېنو، کور ته مې داخل نه کو، اجازه نشته چې کور ته داخل شي، صرف حجره کې مې کېنو. دلته دا کس رالی، دلته مې DMZ ته ما الاؤډ کو، نشو راتلی. ما الاؤډ کو چې راشه، چې راغلی له ده اوس دا داخل ته راتلی شي؟ نه، لو لیول سکیورټي نه های لیول سکیورټي ته نشي راتلی. DMZ معنا ده ډیمیلیټرایز زون. کوم زون؟ موږ ورته پښتو کې صفري نقطه وایو. څه شی؟ تاسو به د هېوادونو تر منځ صفري نقطه کتلي که نه چې هلته د یو هېواد عسکر هم نه، هلته وایي دا صفري نقطه ده. څه شی ده؟ دې ته موږ صفري نقطه وایو، ډیمیلیټرایز زون. تاسو اوس DMZ وپېژندله، اوس سکیورټي کې ګرځي DMZ ایریا جوړه کړه او DMZ ایریا کې دا شی دی. DMZ ایریا دې ته ویل چې نه لوکل کې راځي او نه های کې راځي، په منځ کې ورته موږ یو سکیورټي لیول ورکوو او دلته موږ عموما هغه شیان ږدو چې هم د لوکل څخه اکسس شي او هم د باندې څخه اکسس شي. دا و د فایروال عموما کنسپټ چې تاسو ته ما درکو. او موږ سره چې کوم دلته اوس تاسو ووایه ښه
لوکل سکیورټي سوی 100 د باندې سکیورټي سوی 0 نو سیوا خبره یاد ساتئ دا کنسپټ په هر څه کې دی ستاسو په کمپیوټر کې چې کوم بلټن فایروال دی دته هم چې څو ورته را داخلیږي هر څه ورته الاوډ وي نه سرچپه مې ویله چې د باندې څه لیږي هر څه ورته الاوډ وي او چې څه ورته داخلیږي بیا بند وي تاسو چې عموما کله دوه کمپیوټره کنیکټ کوئ یو بل هغه پینګ کوئ پینګینګ نه ورکوئ که نه فایروال یې آن وي که نه تاسو بغیر د دې نه چې موږ به یو بل ته څه وایو فایروال آف کا موږ داسې وایو که نه تاسو علاوه د دې نه چې فایروال آف کوي بله لارې هم شته لاړ به شي د فایروال کې به نوی رول کریټ کړي او رول هو به داسې دی لکه ACL ته به ورته ووایي چې د باندې نه څوک راتلو او زدا کمپیوټر یې پینګ کوو هېڅ مشکل نشته اجازه ورته ورکړه همداسې تاسو کله ریموټ ډسټاپ کوئ تاسو د هغه دپاره فایروال دا کوئ تاسو کولی شئ چې دلته د سمپل دلته راشئ او کنټرول پینل هیر از وینډوز ډیپینډر فایروال موږ بند کړی دی ایډوانس سیټینګ ته به راشي آوټ باونډ رولز دته هر څه الاوډ وي د دې کمپیوټر نه د باندې هر څه وتی شي خو ان باونډ کې په ډېر شیان څنګه وي بند وي ته به دلته راشي نیو رولز ته یو نوی رول ته زه الاوډ کوم ته کولی شي یو پروګرام ورته الاوډ کړي یو پورټ نمبر دی هغه ورته الاوډ کړي فور ایگزامپل پورټ نمبر او سپیسیفیک پورټ نمبر تاسو ښایي لکه دا ما ورته چې کله ریموټ ډسټاپ کوو که نه دا په یو پروتوکول باندې کېږي هغې ته RDP وایي که نه ریموټ ډسټاپ پروتوکول د هغه پورټ نمبر څه شی دی تاسو ته پته شته 9 څه شی دی نو هغه پورټ نمبر 9 3 شپېته دی که څه شی دی همداسې به ورکړي او دا به دې زده الاوډ کړي بیا به هر څه څنګه شي الاوډ کېږي یا په دې کوم یو TCP به د کوم TCP پورټ ته الاوډ کړي او د کوم UDP پورټ ته الاوډ کړي ته کولی شي دزنه او بیا چې ګوره لکه ما ورته ویل چې دا الاوډ کا نیکسټ الاوډ کړي دلته لیکلي ګوره اکشن الاو د کنیکشن allow the connection زه ته دا کنیکشن allow کا next د هر ځای نه ورته allow کا فایروال next نیم ورته ورکه زه ته RDP پروتوکول د دې نه وروسته شوي allowed وي تاسو به دا پروتوکول پورټ نمبر څنګه یې معلوم وي که DNS allowed کې که هر شی allowed کې به څه کوي هر یو ته بیل اډ کولی شي خو عموما به موږ څنګه چل کوو ډایرکټ په ډایرکټ څه کوو فایروال آف کوو خو نیټورک کې چې کله زموږ کمپیوټر کنیکټ بیا موږ څه کوو فایروال نه آف کوو که نه برادر هلته به موږ فایروال آف کوو صدیقه فایروال به نه آف کوو بیا موږ ورته یو رول ښایو چې DNS را پرېږدوه کوم ځای کې ان باونډ رول کې راځم ورته کریټ کوم رول ورته کریټ کوم یو پورټ نمبر دی چې استعمالوي 80 استعمالوي را پرېږدوه 4 استعمالوي را پرېږدوه 21 دی را پرېږدوه 22 دی را پرېږدوه مشکل شته تر دې پورې یو بل خبره هم تاسو یاد وساتئ موږ سره دلته د فایروال دلته ګوره که زه راشم که نه ما چې دا رول ایډ کو ښه دلته مې رول ایډ کو که نه په ان باونډ کې ما ته یو میسیج راکو ما بیا ونه لوستو پورټ نمبر همداسې یو خیالي پورټ نمبر ورکوم سپیسیفیک پورټ نمبر د TCP پورټ نمبر څو به ورکم 350 څه استعمالوي DNS استعمالوي که نه زه هم DNS دې راته الاو دي الاو د کنیکشن هر څه الاوډ کا داخل ته چې راځي ګوره ما سره عموما دا یو بله خبر ځان سره واخلئ د فایروالو ما سره 3 ډوله پروفایل وي چې شی 3 ډوله پروفایل وي یو ته وایي پرایویټ بل ته وایي پابلیک بل ته وایي ډومین عموما ما سره چې دلته اوس دا کوم کمپیوټر د دې کې ما ته 2 ډوله ښایي ډومین راته نه ښایي ځکه دا اوس یوازې ور ګروپ کې دی نو ور ګروپ کې به ډومین نه وي کله چې تاسو سرور وینډوز انسټال کوئ او نور سره کلاینټ کې هلته به څو ډوله درکوي 3 ډوله پروفایل درکوي څو ډوله نو د فایروال څو ډوله پروفایل دي ګوره هلته اوس 2 ډوله دي زه چې کله آف کوم که نه ما ته څه وایي فایروال آف کې وایي د څه شي دپاره فایروال آف کې د پرایویټ دپاره فایروال آف کې که د پبلیک دپاره څه شي دپاره پرایویټ دپاره او که د پبلیک دپاره ای ډومین شته نه ډومین نشته خو که چېرته ما سره څه شی وي که چېرته ما سره سرور اپریټینګ سیسټم وي هلته به څو ډوله د فایروالو پروفایل وي هلته به 3 ډوله پروفایل وي
معنا د ته چې دا ته چې اوس د فایروال آف کې د چا د فایروال آف کې د پرایویټ د پاره چې لوکل کې کوم کسان دي د پاره کنه د پبلک د پاره د باندې څوک راځي او د ډومین د پاره نو پروفایل مو پیژندو یو فایروال موږ سره څو پروفایل لري 3 پروفایل لري پرایویټ پبلک او ډومین تاسو اوس نیکست جنریشن فایروال او د څه ترمنځ هم فرق وکړو چې ترمنځ عادي فایروال چې په لیر پور باندې کار کوي لیر پور باندې چې عادي فایروال کار کوي هغه چې کوي یوازې ټي سی پی او یو ډي پی د پورټ نمبر څه کوي بلاک کوي شي لاغه مخکې څه کوي شي نشي کوي او کوم چې موږ سره نیکست جنریشن فایروال دی هغه به څه کار کوي آفرین تاسو چې کله سی سی ان ای سکیورټي کوي کنه پاغه کې عموما ډېرې نور زیات چې دي ټاپکونه لکه تاسو وی پی ان وای سیدا او ای سی ال د تالته خوای ډي سی پی سنوپینګ سپوپینګ په دې شان مو پوي کوي سیدا یوازې په فایروال کې د څنګه کار کوي ها لغوندې کار ته فایروال کې کوي ښا څومره کار ته فایروال کې کوي تاسو به فایروال کوي د فایروال به ځان